اعتراض هغه اصل تقسیم چې مصنف ویلو چې دا خبره صادق په دوه قسمه او په دې دوه قسمونو کې محصور دي یو خبره متواتر ده دویم خبره رسول معترض د دې د اعتراض کوي چې حصر د دې خبره صادق په دوه قسمونو کې غلط ده بلکې د دې اقسام نورم کې دي یو خبره متواتر کا دویم خبره رسول کا دریم خبر الله کا سلورم خبر الملائکه شو او پنځم خبر د اهل اجماع او شپږم هغه خبر چې محتف بالقرائن وی چې دا غیر ته په دې کې دا کار صحیح دا به شوی داسي هغه له پوره ستاد علم یقیني ته حاصل شي ټول اسباب د علم لکه دا یو مثال داسې ورکړل چې داسې وشو چې مخه دا زید کور دی هغه مخه د کوم دی سیریم لګولې دی حج مبارک شونن به زید راځي او دې کې دا ګاړو आवाजونه شو خلک روان شو منډه کړې چې کوم دی زید الکه څه چل دا زید نه دی لري او خلک په زید راغی د حج اوس ته دا خبره یو کس وکړه زید راغی خبره واحد دی خدا خبره واحد محتف بالقرائن دی احتفاف شوی دی په قرائن سره راګر دغه جهالت ته حج مبارک لیکل شو تا دا ډېر معلومه او په دې راځي نو به خبره رسیدي پېښه ویل یو دا مثال نو استاد یو کس خبر درکړو دې خبر ته د علم او د یقین فائدہ درکړه دا څه دا وکنه نو دا خبرم د سبب د علم دی نو اقسام د خبره صادق دو جوړول نه پکار بلکې شپږ جوړول پکار ا د دې زیات واضح مثال الله چې شارحین ورکړي دي چې ته زیات کور ته لاړې زیات چې کوم دی په خله کې ثاني ولې بس سلګي خوري او څوک د سورۃ یاسین وایي څوک سوي او بالکل بزانم نه پويږي تک تور شوی دی بس مرګ ته چې کوم دی پروت زنګدن کیفیت لري او خلکو چې کوم دی پوجره کې ټنټ مو لګاو کرسي مروړه چې اوس په کاکا ملکی دغه چې کیفیت داسي او ته د کور وروته دغه د کور تاسو ته کور روان شې کې دغه د کور نه جړه आवाज راغی او چغې شوې لا کار د خزو چغې بیا تاریخي انا کار چغې شوې وروړي شو الکه څه چلو شنو یو کس الله یې زیات خو مړ شو نو د یو کس تعالی خبر ده خدا خبر محتفظ بالقرائن ده ته ځن فائدہ نه درکې بلکې یقین فائدہ درکې نو ازدا قسم اخبار شری دم د علم سبب جوړې دي چې لهدا اقسام سو پکار دي شپږ پکار نو معترض وي فإن قيل الخبر الصادق المفيد للعلم ويا خبر صادق چې مقسم دی چې کوم مفید د علم دی لا ينحصر في النوعين دا منحصر نه دی په نوعینو کې لکه څنګه مصنف منحصر کړي بل قد يكون خبر الله تعالى وخبر الملك کله کله چې کوم دی خبر صادق چې دی خبر صادق يكون کې ضمیر د واغې تراجه دي او خبر الله او خبر الملك دا ولا ټول څه دی خبر دی يكون د پاره وقد بل قد يكون الخبر الصادق خبر الله کله کله خبر صادق خبر الله کې دي پېښو او خبر الملك کله کله بلکې همیشه د الله تعالی خبر صادق او خبر الملك ده فرشتو خبر او خبر اهل الاجماع یا د اهل اجماع خبر او الخبر المقرون بما یا هغه خبر چې مقرون وي په داسې قرائنو سره يرفع احتمال الكذب چې هغه قرائن لري کې احتمال لکذب ولا او مثال څه دی کله خبر د اوس د اخري مثال پېښ کړي کله خبر بقدوم زید لکه د زید د سفر نه راتله اند تسارع قومي په وخت تسارع د خپلوانو د زید کې الاداره دار د زید ته قومه او داره کې ضمیر چاته راځي زید تراجم چا درجه لهذا حصر د په دوه قسمونو کې د خبره صادق جایز دی قلنا سره جواب ورکړي چې ګورم موږ لاړ شو مقسم ته بلار شو مقسم کې دوه قید دي مقسم موږ سره خبره صادق دی مقسم ورته تاسو وایي خدا مقسم نه دی مقسم دی ښا قسمه یقسمو درازي او دا غیر دغه چې دی مکان نو هغه په وزن مفعول سری کنه مقسم ویل غلط دی مقسم نو مقسم تلاشه خبر صادق دی دا خبر صادق چې د دې تقسیم شوی د خپل انواع ته د خبر صادق سره د مقسم سره دوه قید دي یو قید دا دی چې دا مقسم یعنی خبر صادق براخلی په اعتبار د بالنظر الى ذاته سره د قطع نظر د قرائن خارجيونو یو د خبر صادق سره قید څه شي دی دا خبر صادق چې دی دا براواخلی او مجرد خبر صادق تقسیم وکي هغه خبر صادق باندې راخلی چې هغه سره نور قرائن خارجيو لګي چې نور قرائن خارجيو په وجه هغه د علم یقیني فائدہ ورکړي نه
دا خبر صادق من حيث هو موږ د تقسیم ټیک شو یو قید شو او یو دویم قید مو سره لګیدل چې دا خبر صادق مفید د علم دی یعنی مفید د علم دی د عام خلکو د لپاره موږ د هغه خبر صادق تقسیم کو چې هغه مفید د علم دی د چا د لپاره د عام خلکو د لپاره نو چې دا دوه قید کله موږ په دې مقسم کې معتبر کړو خبره صحیح شو هغه داسې چې د سره چې کوم دی هغه خبر واحد چې محتب بالقرائن شي هغه ته وته د مقسم اته سوته د مقسم د چې کوم دی وته ځکه ته وته چې مو خدلته خبر صادق نه هغه خبر صادق هغه ست چې هغه نفس خبر صادق ته وګوره تعالی د علم فائدہ درکې او خبر واحد چې د خبر واحد چې مفید د ظن د علم قطعی نه دی نفس خبر واحد ته چې وګوره د تعالی د علم قطعی فائدہ نه درکې بلکې قرائن خارجیه او عوارض خارجیه چې وسره یو ځای کې نو الا د علم قطعی فائدہ درکې لہذا مو خدلته هغه خبر صادق د مقسم په درجه کې غسته دي چې نفس خبر صادق ته وګوري دغه د علم فائدہ درکې او خبر واحد محتب بالقرائن خدا سره نه دی کنه نو چې دا سره نه دی غته وته ده کنه پاتې شو پکې چې کوم دی خبر الله خبر رسول نو جناب موږ یو دویم قید لګولیو چې دلته د خبر صادق نه مراد هغه خبر صادق دی او دوه قسمونه کې محصور دی چې د عام خلکو د فرعي فائدې د علم ورکي خبر الله خو د ټول لوچت خبر صادق دی خو هغه عام خلکو ته نه ملاويږي او که ملاويږي په واسطه د رسول نو په خبر رسول کې داخل شي خبر الملائکه عام خلکو ته ډایرکټ نه ملاويږي کوم ملاويږي نو په واسطه د رسول نو په خبر رسول کې داخل شي خبره باندې پېښ وکړه او باقي پاتې شو اجماع د اجماع د خبر صادق دوه قسمونه بیان شو یو الخبر المتواتر دویم خبر الرسول نو دا اجماع په خبره متواتر کې شامل ہے ځکه اجماع چې دا په لغت کې اتفاق ته وي او په اصطلاح کې اتفاق المجتهدين من امه محمد صلى الله عليه وسلم على امر من الامور الدينيه اجتماع تعریف د اجماع تعریف څه دی اجماع په لغت کې اتفاق ته وي په اصطلاح کې اجتماع المجتهدين اجتماع المجتهدين من امه محمد صلى الله عليه وسلم على امر من الامور الدينيه چې د امت محمد صلی الله علیه وسلم په هر اثر کې د یو مسله باندې د مجتهدینو اجتماع او اتفاق راشي دغه ته مسله اجماعیه وي دا څه ده کنه نو او په تواتر کې هم دا څه دی تواتر کې دونه خلک چې یو ځای شي شغی په درو باندې متفق کېدل محال وي او تعالی خبر درکې نو هغه کې اجتماع ده د کې اجتماع ده نو اجماع ده چې کوم دی په چا کې مندرج کا په متواتر کې خلاصه دا شو د جواب چې حصر د خبر صادق په دوه قسمونو کې صحیح دی پاتې شو هغه خبر چې محتب بالقرائن دی هغه د مقسم نه سره بار دی پاتې شو خبر الله او خبر الملک نو دا د په خبر رسول کې داخل دی پاتې شو اجماع نو اجماع دی په خبر متواتر کې داخل دی خبر باندې پېښ وي قلنا المراد بالخبر دا د خبر صادق یعنی مقسم تعین کې چې د مقسم تعین وکړه المراد بالخبر خبر وي مراد په خبر صادق سره داسې خبر دی یکون سببا للعلم لعامه الخلق یو خد دا سبب د علم وي د عام خلکو لپاره پېښ وي دا یو قید شو دویم قید بمجرد کونه خبر چې نفس د خبر صادق ته وګوري او دا د علم سبب جوړ شي مع قطع النظر ان القرائن المفيده لليقين بدلاله العقل سره د قطع نظر د قرائن او دلایلونه چې فائدہ ورکړي د یقین په دلالت عقل سره دا عقل په واسطه باندې ځکه چې د کور وروته شاته आवाजونه رال او دا چلو شو ټینټونه ملي ګورسم نو استاد عقل په ذریعہ سره استدلال وکړي چې واقعي زید بمړي او د قسم راته و خبره باندې پېښه دلالت عقلی په ذریعہ سره نو بهرحال دا دوه قاعده وسره شو پېښه بګر او زه د دوه قاعده فائدې تاسو ته خطاب ته دانی سم نو وي فخبر الله او خبر الملك خبر د الله تعالی خبر د ملک چې انما يكون مفيدا للعلم بشک دا فائدہ د علم ورکی خو بالنسبه الى عامه الخلق عام خلق ته فائدہ ورکی بشک خو اذا وصل اليه من جهه الرسول عليه السلام چې کله ورسې په واسطه د پیغمبر علیه السلام باندې فحکم خبر رسول نو حکم د دې حکم د خبر رسول له خبره پوره شو کنه دوه قسمونه خو د لاړه مندرج شو پاغي خبر رسول کې پاتې شو اجماع وخبر اهل الاجماع في حكم المتواتر خبر د اهل اجماع چې کوم دی په حکم د متواتر کې دی پېښ و بګنه نو هغه د باب القسم کې داخل شو پاتې شو هغه خبر چې محتب بالقرائن دی خبر واحد نو هغه د مقسم نه سره بار شوی پېښ و ځکه موږ د مراد په مقسم کې هغه خبر صادق دی چې نفس خبر صادق د علم فائدہ ورکړي نه د دلایل خارجیه په وجه باندې خبر باندې پېښ وکړه مرحله د اجماع متعلق دی وي چې دا د متواتر کې مندرجه ده لیکن بعض حضرات یو بل توجیه کړي
بعد دراتو د اجماع د پر توجیه دا کړی چې دا د مقسم نه بار ده دا د مقسم نه بار ده پېښ و بګنه تفتادانی سه وی چې اجماع د مقسم د بار کول دا ټیک نه ده دا په خبرې د متواتر کې مندرج کول پکار لہذا د چا جواب داسې کړي د چا د جواب تفصیل دا دی چې جناب مو خدلتا په دې مقسم کې یو قید لګولو چې نفسي خبره صادق ته نظر وکړو هغه به تعالی د علم فائدہ درکړي نو هغه خبره واحد چې محتب بالقرائن دی هغه ته بار شو ځکه چې نفسي خبره واحد ته وګورو هغه تعالی د ځن فائدہ درکړي د علم فائدہ نه درکړي پېښو د دلایل خارجيو په وجه باندې هغه تعالی د علم قطعي فائدہ درکړي اخو دې بار شو کنه خبره اهل الاجماع داسې ده ځکه چې نفس اجماع تعالی د علم قطعي فائدہ نه درکړي بلکې د اجماع په حجتیت باندې د بار نه دلایل قائم چنانچه د قران کریم دا بدا دلیل قائم دی چې ومن يتولى غیر سبیل المؤمنین نولي ما تولى اوس دا آیت کریمه چې د اجماع په حجت باندې دال نه د بار نه دلیل دی یو دلیل خارجي دی یو قرینه خارجیه ده عارض خارجي دی ټیک ده او حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام دا خو د قران نه مثال شو د حجت د اجماع په حجت باندې دلیل د حدیث دا پیغمبر علیه السلام فرمایي متواتر حدیث ته لا تجتمع امتي على الضلاله زما امت په اجماع باندې کوم نه متفق کیږي دریم دلیل ما رآه المسلمون فهو حسن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن کوم مسلمانان خو غني جمهور دا خویه نو دا قسمه دلایل چې دي دا د اجماع په حجیت باندې دال دی پېښو به خدا دلایل د خارج نه دي نو دا د خبره صادق ته سره بار شو د مقسم نه دام بار شو څنګه چې خبره واحد ته بار شو دا چا څه جواب کړی دی لومړی جواب خدا او شجدا د خبره متواتر کې مندرج دي کنه پچا کې او دا دویم جواب مفاد دا دی چې اجماع د چې کومه سره د چانه بار ده مقسم نه بار خبر باندې به شو تاسو اوس دا وکړي وقد یجاب کله چا دا جواب کړی دی چې زما پریز مرزي نه تفتاداری وي ځکه په مجهول صيغه سره تعبیر کړی دی وقد یجاب کله جواب ورکول شي د اجماع بانه لا يفيد بمجرد چې دا اجماع چې دا فائدہ نه ورکي په مجرد خپل حیثیت مجردی سره فائدہ د یقین ال ورکیو د علم بل بالنظر الى الادله الداله على كون الاجماع حجه مگر هغه وخت وتعالى د اجماع حجت ګرځي او د علم فائدہ بدر کوي چې نظر کې هغه دلو ته چې دالې په دې خبره باندې چې کون الاجماع حجت چې اجماع حجت ته خبره باندې پېښ وکړي چې هغه ته نسبت وکړي او نفس اجماع ته نسبت کړي دا خو بیا څه شي نه دی ترڅو پر د قران او حدیث دلایل لپاره قائم کړي لہذا څنګه چې هغه خبره واحد چې محتوی په قرائن سره د مقسم نه بار کړي د اجماع د مقسم نه بار خبره باندې پېښ وکړي نو تفتادانی سے پولیس باندې چې دا جواب مرزینو اپ دې جواب باندې اعتراض وکړو وی جناب کو په دې طریقې سره ته اجماع ته بار کړي بیا دې هغه مسلمه دویم قسم چې خبر رسول له هغه بار کړي ځکه دا دلیل چې کوم دلیل ته د اجماع د بار کولو لپاره جاری کو نو خبر رسول کې دا دلیل جاری کیږي دا سي چې خبر رسول من حيث هو دا حجت نه دی بلکې دې کې د صغرا کبرا ته ګوره ځکه چې خبر رسول د مخ ته راشي ستاسو ذهن کې با صغرا کبرا راشي دا خبر د هغه چا دی چې د چا رسالت په موجوده ثابت شوی دی او هر هغه څوک چې رسالت په موجوده ثابت شوی نو خبر د هغه د علمي قطعي فائدہ درکې بس خبر رسول علمي قطعي فائدہ درکې خبره باندې پېښ وکړه ٹھیک شو دا مقدمات ورته متوجي شو کنه دا وجه د خبر رسول لکم علم حاصلي کې غب دهینی بلکې سي استدلالي نو دا استدلالي څه کوي چې نفس خبر رسول دا نه بلکې د بار نه متدلایل ګوري دا صغرا کبرا ورته ګوري پېښ وبه الا بده حجت جوړيږي نو بیا خو دې کې ته بار ته دلایل خارجيو ته محتاج شوي نو دې دلایل خارجيو په وجه د اجماع د مقسم نه بار ک بیا خبر رسول هم بار ک لہذا بیا په الخبر الصادق دلان یو قسم پاتې شي څوک دی تفتانی سے وی دی جواب دا جواب چې کوم نه صحیح نه دی سوی قلنا وی کو چره دا جواب د اجماع د استلو د لپاره ته معتبر کې نو وکذالک خبر الرسول بیا خو به خبر رسول علی السلام او باسی پېښ ځکه چې هغه کې هم ته صغرا کبرا دي هم دا وجدا ولهذا جو الى استدلالي دا وجدا چې خبر رسول په نتیجه کې کوم علم حاصل شي هغه به دهینی د متواترات په شان مرکزیه استدلالي نوراشه مولا پریوتی دند به کې وتی لیکن د دې اشکال لستاسو محشر خپل جواب کړي محشر ویلي چې خبره داسې ده چې دا وقت یجابونه چې مجيب کم جواب ورکړي دي او تبتزانی سے داسې فورن رد کول نو بکار تبتزانی سے دغه په منشا باندې نو پوه شوی دی وی خزانه ما د دانش وځ تبتزانی سے نو پوه شوی محشر وی تبتزانی سے دغه په منشا باندې نو پوه شوی اصل کې دا دویم جواب چې د اجماع
د پاره چا کړی دی د مقصد دا نو چې اجماع د مقسم نه بار کم د مقصد دا چې دا اجماع د خبر متواتر په ځای باندې په خبر رسول کې مندرج کړ پېښ به ځکه چې څنګه خبر رسول من حيث هو حجت نه دی بلکې صغرا کبرا ته او دلیل خارجي ته او پکې استاد هنزيه د قرنګ د اجماع من حيث هو حجت نه دی د کې ومته د قران او د حديث دلایل طرف تزيه نو لکه څنګه چې خبر رسول د بارنه اشیاء ته محتاج دی د قرنګي دا اجماع چې د بارنه دلایل ته محتاج دی نو په خبر متواتر کې مو مندرج کوا بلکې دا اجماع بچا کې مندرج کا په خبر رسول کې خبر باندې پېښوي نو سره د مقسم نو مبار نشي او مثلا پېښوي چې جواب دا کړی دی ګوره تاسو لار شي کنه دی سویم دا لار شي پنځه وكذا پنځه ګوره قولوا كذلك خبر الرسول يعني لا يفيد العلم بمجرده يعني اجماع خبر الرسول شدي دام فائده بمجرده نه ورکه بالنظر الى ادلته بلکې بالنظر الى ادله ورکه فيكون خارج عن البحث نو بياخذ خبر الرسول د بحث نه بار شو كخبر اهل الاجماع فيش وبي نو اوس دا غبل جواب کې ولك ان تقول استاد بکر داس جواب ورکړي چې ان غرض المجيب چې دا وقد يجاب له چې مجيب د غرض دادي چې درج خبر الاجماع في خبر الرسول دي اثر کې خبر د اهل اجماع بچا کې درج کی په خبر رسول کې دون الاخراج هذا المبحث دې د مبحث نه خارج کې حتى يتوجه النقص تر دې پورې چې په دانه خزو اعتراض متوجه تبتداني سيبتوي بخبر الرسول عليه السلام خبر الرسول والا بيشوا بكنا ومقصود الذي مجيب دادي من قوله بالنظر الى ادله هو الاشاره الى وجه الاندراج في خبر الرسول عليه السلام دا الى نظر الى ادله چې ویلي د دې مقصد دا د مجيب چې دا مندرج کې د متواتر په ځای پچا کې په خبر الرسول کې خبره باندې پېښ وي